د یونین کونسل ناوګی په ټانګو کلي کې ګڼ شمېر خلکو د شهروان په قیادت کې په عوامي نیشنل پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړ. شهروان شاه زمان خان، ګل زمان خان، شاه بخروان، شاکر رحمان. په تقریب کې صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی اے سردار حسین بابک، ضلعي صدر محمد کریم بابک، نائب ناظم اشتر خان، امیر سلطان خان، فرید الحق او صدر نصیب خان نه علاوه کارکنانو په ګڼ شمېر کې شرکت وکړ. په دې موقع د اے ان پی کارکن باروس خان د ډول په تاب بنګړه واچوله او محفل یې ګرم کو. تقریب ته د وینا په وخت سردار حسین بابک په مخالفو پارټو سخت ټکونه وکړل. هغې وویل چې د تبدیلۍ دعویدارو هیڅ قسم تبدیلي رانه وسته. دلته خو اقتدار د بلې پارټۍ هم نه دی د ده دی چې دا مطالبه کوي دی په ملک کې اړې ګړې جوړوي د عوامو د حکمرانۍ جوړولو چې کوم حقیقي اختیار دی دی د هغې نه انکاري دی. سردار حسین بابک وویل چې هر الیکشن لا پارټي بدلولو والا لیډران د قوم خیرخوا نشي کېدی. هغې زیاته کړه چې اے ان پي په خپل دور کې استادانو او پولیسانو له ډېر عزت او مراعات ورکړی وو. سردار حسین بابک وویل چې ستوري د پښتونخوا پروګرام لاندې د قوم بچو او بچیانو ته وظیفې ورکول د عوامي نیشنل پارټۍ کارنامه ده چې هر ماشوم ته سالانه په زرګونو روپۍ سالانه موږ ټولو غریبانانو بچو بچیانو ته 1 لاک روپۍ به ورکول. 1 لاک روپۍ په را روان الیکشن کې به سردار حسین بابک د پی کې 77 نه خپل هیډرک مکمل کی او کنه هر ځای دا باز ګرم دی. عمران بنیری، مندن نیوز، ناوګی بونیر.